چې کله حسین رضی الله تعالی بالکل یوازې پاتې شو، یوازې تمام مرګري شهیدان شو، صرف زنانه پاتې شوې، بچی پاتې شو، یو ناجوړه د حسین رضی الله تعالی زوی چې د هغه نوم زین العابدین دی، په خیمه کې پروت دی، بیمار دی، هغه پاتې شو. حسین رضی الله تعالی په خپل میدان ته ووتو، مقابل فوج والا وی قسم په الله کو د حسین په شان بهادر مونږ لیدلی، 4 زخمونه په بدن باندې پراته دي او جنگیږي، توره په لاس کې نیولې، یک یوازې دی، یک یوازې او جنگیږي. خو د یزید د پوج کې چې کوم کسان دي هغې کې هم ارتن شاته کېږي د حسین رضی الله تعالی نه، دا یېرېږي چې هسې نه زما وینې د نبي علیه السلام، زما لاسونه د نبي علیه السلام د نصیب په وینو چېرته ککړ نه شي. هر سړی وروسته کېږي چې زما د لاسه حسین شهید نه شي، وروسته کېږي دي. حسین رضی الله تعالی په اس باندې جنګېږي، خو یو ظالم راغی اس یې ولږ و مړی ولکو. حسین رضی الله تعالی چې اس نه رارتاو شو که نه، نو پیدل شروع شو جنګ کوي، جنګ کوي، لګیا دی توره چلی. په دې کې یو بدبخت راغی او ګزار یې پرې وکړو، د حسین رضی الله تعالی دا چپ لاس یې پرې کړو، چې پرې کړو. په دې کې بل ظالم راغی د شا غاړې نیزه یې په نو حسین رضی الله کې داسې وټومبله چې اخوا دې خوا ته ووتله، چې ووتله حسین رضی الله تعالی ځمکې ته راتاو شو او شهید شو. چې شهید شو دننه چې کوم ناجوړه بچی په خیمه کې پروت کوم زوی علي ابن حسین زین العابدین، هغه هلته چغې کړې، وی الحمدلله الحمدلله. ټولې زنانه ورته راټولې شوې، په چغو ورته شوې، وی پلار دې شهید شو، ته وایې چې الحمدلله، پلار دې شهید شو او ته وایې الحمدلله. نو زین العابدین په جواب شو، زمونږ به مرو، زمونږ روحونه له څوک راځي؟ بام میدان ته د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه راغلي دي، زما د پلار د روح اوچتولو دپاره، د حسین د روح دپاره د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه میدان ته حاضر شوي، ځکه مې وایي چې الحمدلله. الله چې کله حسین رضی الله تعالی شهید شو که نه، دلته عبید الله بن زیاد لعین له د حسین رضی الله تعالی سر په خانک کې راوړلی شو، سر یې پرې کړی دی او خانک کې ایښی دی، او عبید الله بن زیاد چې کوم د کوفې ګورنر دی هغه د حسین رضی الله تعالی سر راوړو، داسې ورته مخې ته کېښودو. روایتو کې راځي، تاریخ لیکي، وایي د عبید الله بن زیاد د ملعون سره، د دې لعین سره یوه لخته په لاس کې وه داسې که نه، وایي د حسین رضی الله تعالی دا شونډې پې داسې والي، دا شونډې پې داسې والي که نه، او د حسین رضی الله تعالی د حسن مشهور، خلکو به وي حسین ډېر ښایسته دی، نو دا شونډې پې داسې والي، وي خلک وایي چې حسین ډېر ښایسته دی، مړه په دې کې کوم ځای ښایسته دی؟ او بیا ورله دا پوزه داسې واله که نه، چې دا پوزه یې په لخته واله، یو صحابي چغې کړې په ژړا شو، او د عبیدالله بن زیاد دا لاسونه یې وویلو، وایي مه کوه مه کوه مه کوه، د کومو شونډو ده چې قسم په الله ته دا لخته راچې که نه، ما نبي علیه السلام لیدلی چې دا شونډې ښکل کړي دي، د کومې پوزې له چې ته دا لخته راچې که نه، وایي زما د الله په ذات قسم چې ما د نبي علیه السلام پوزه لیدلې یم، دقه شانتې پوزه وه څنګه چې د نبي علیه السلام د نصیب پوزه ده، دا مه وخه په لختو باندې، دا ته څه کوې؟ دا ته څه کوې؟ بیا عبیدالله بن زیاد د حسین رضی الله تعالی دا سر یې راواغستو، دا سر او د نبي علیه السلام د خاندان بیبیانې دي، او یو ناجوړه بچی دی د حسین رضی الله تعالی زین العابدین، دا د یزید دربار ته یې راوستل، پوجیانو راوستل، او عبیدالله بن زیاد خوشحالي چې ماله به یزید اوس لوی انعام راکوي که نه، ماله به لوی انعام راکوي، د حسین سر به وله راوړو، د هغه نه مې خلاص کړو. نو چې کله دا سر د یزید مخې ته کېښودی شو که نه، نو یزید ورته وي عبیدالله بن زیاد ته تا ته خو ما دا نه وولي چې دی قتل که، دا خو بغیر هم د دې نه کېده، وي ستا مور څومره بدبخته ښځه وه چې ستا غونته بدرنګه زوی زېږولی چې تا د نبي علیه السلام نوسې قتل کړو. نو تاریخ لیکي، وایي د نبي علیه السلام د خاندان زنانه چې څومره وي که نه، هغوی په ځان باندې غټې غټې سردارې راچولې وي، داسې ښکته ځمکې ته یې کتل، ټولې زنانه د اهل بیت چې کومې زنانه غټې سردارې پرې پرتې وي، داسې ځمکې ته یې کتل. د حسین رضی الله تعالی دا ناجوړه زوی دی پاتې شوی دی، دې موجې یو ظالم په ده باندې هم توره اوچته کړه، خو بل یو کس راغی وایي دې ناجوړه دی، دې مه وژنه. نو دې چې کله د یزید دربار ته حاضر شو، نو ده هم داسې ځمکې ته کتل، ښکته یې کتل. نو یزید ورته وایي دا لږ څوک دی، دا ښکته چې ګوري دا بد شوی چې دی، وایي دا د حسین زوی دی که نه، دا د حسینو زوی دی. وایي څه دې نوم دی؟ وایي زین العابدین. وایي زین العابدین بره ما ته لږ وګوره که نه، ولې ځمکې ته ګوري؟ نو زین العابدین ورته څه وایي؟ په ژړا شو، وایي زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله لعنت ورېږي؟ ای یزید
ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله غضب ورېږي زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې د کوم مخ او د کوم لاس د وجې نه زما بابا قتل شو زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې کوم لاسونه او کوم مخ زما د بابا په مرګ کې ملوث دي او بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د حسین رضی الله تعالی عنها لور ده فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ده د مور نوم فاطمه وکنه خپل لور لیم فاطمه نوم یې خو وی دا زنانه پکې څوک ولاړه دا غټ صادر چې به پروت دی وی دا فاطمه د حسین لور ده کنه دا لور ده نو خپل ټبر ته وی دا زنانه زال خپل کور ته بوزه دی اخوا بوزه کور ته فاطمه ورته ویل وی ای لعینه زه ستا کور ته نه ځمه ای بدبخت زه ستا کور ته نه ځمه وی واوره ای بدبخت یو څو خبرې زما واوره مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان یو مونږ اهل بیت یو مونږ سیدان یو ته به مونږ ته د وینځو په نظر د نن نه بعد ګوري تاله حیا نه درځي ته به د نبی علیه السلام د کور زنانو ته د وینځو په نظر ګوري نو خپل ټبر ته وی یزید وی زه ول جواب نشم ورکول ته ولا ورکه زه جواب نشم ورکول ته ورلا ورکه هغه ورته وی ټبرې وی راځي زمون کور ته وی نه زم ستا کور ته وی چرته ځي وی مونږ مدینه ته ولېږئ زه خپل بابا ته شکایت کوم چې ستان واسطه ستا امتیانو په کوم ظلم شهید کو زه خپل بابا ته شکایت کوم زه د نبی علیه السلام روزې سره ودرېږم زه ورته په چغو چغو چاړم چې راشه امتیان دې وګوره ستا د بچي سره کوم ظلم وکړو ما ته مدینه ته ولېږه ما مدینه ته ولېږه زه د نبی اسلام قبر ته جاړم دا حسین رضی الله تعالی په دې بې دردۍ سره دوی شهید کو او چې کله حسین رضی الله تعالی څنګه شهید شو کنه نو مدینه منوره کې ام سلمہ دا یو زنانه رضی الله تعالی عنها هغه د خوب ناسا پیرا پاسېده داسې چغې کړه خلک ورته راټول شوي ولې دې چغې واله ما په خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو ویښته په ډېر ببرو د خاورو څخه او یو د شیشې بوتل سره په هغې کې ورسره وینه وه ما ورته وی چې یا رسول الله دا دې څه حالت جوړ کړی دا ولې ما ته وی چې بچیا زما نوسی نه دی حسین هغه خلکو ډېر په بې دردۍ شهید کو زه د هغه شهادت له تلم په دې بوتل کې مې وینه راوړه هلته کې مدینه منوره کې خبر شوله چې دلته څنګه په حسین رضی الله تعالی توره وچلېدله ورونو غرض مې دا کو چې دا ورځ هغه ورځ ده ښه دردناکه ورځ ده چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی ته څه میلاو شوی دی شهادت میلاو شوی دی د حسین رضی الله تعالی په شهادت باندې موږ له ویر نه دی پکار موږ له جړاګانې نه دي پکار موږ له دا پکار دي چې حسین رضی الله تعالی شهید شوی ولې شهید شوی و باطل ته سر نه ټیټ کړی ځکه شهید شوی دی یوازې و خو یې ناحق نه منم ناحق نه منم زما د بابا طریقه دا نه ده زما د رسول الله دا طریقه نه ده په کومه طریقه چې یزید راځي او مسلمانانو بادشاهي علي په پاکستان کې داسې نر زوی شته دی د کلي نه آزاد شوی دی تر ننه پورې څوک راپاڅېدلي دي چې یاره دا کم چې راځي دا طریقه نه ده د اسلام دا د مسلمانانو حکمران نشي کېدی زه د بادشاهت نه منم دا ملک په لا اله الا الله آزاد شوی دی نو ولې پکې لا اله الا الله نشته دی حسین هم دا خبره کوله که نه چې موږ مسلمانان یو لا اله الا الله وایو یزید به کومه طریقه چې راځي دا طریقه زما د پیغمبر نه ده نو موږ دا پکار دی چې باطل ته مخې ته ودرېدل پکار دي حق کې ګورې سر ځینو سر ورکه خو حقو مه پرېږده دا موږ ته دا واقع چې راشي دا سبق راکوي موږ ته